نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو حاضرینو او دارنگی کتونکو مسلمانانو رونو، الله رب العزت پمنگا او تاسو باندې خپل فضل کړی دی، کرم کړی دی، احسان کړی دی چې الله منگا مسلمانان فیدا کړیو، بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې فیدا کړیو، بیا یې راله ډېر لوی عظیم کتاب را کړی دی چې د هغې نوم قرآن کریم دی. دا یو داسې کتاب دی چې په 23 سال کې د دې تکمیل شوی دی او په داسې پیغمبر را نازل کړی دی چې د هغه نوم دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی او داسې فرشتې پې راوړی دی چې هغه جبرائیل علیهم السلام ده او په داسې میاشته کې رالیږلی دی چې هغې میاشتې ته ویلی کېږي میاشت رمضان. او ولې به دا بهترینه میاشت نه وي؟ ځکه چې په دې کې الله بهترین کتاب را نازل کړی دی او دا رمضان میاشت دا یو داسې عبادت دی چې دا د یو مشقت عبادت دی، ځکه انسان باندې الله رب العزت هغه کم حلال رزق یې هغه پې حرام کی د سار نه واله ماښامه پورې. ولې دا د الله یو حکم او دا داسې نه دی چې صرف په دې امت باندې دا وه، بلکې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. الله وی ما په تاسو دا روزه فرض کړې ده، خو دا داسې چې مخکې امتونو باندې هم دا فرض شوې وه. او څوک چې د میاشت رمضان روژه ونیسي من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی د ایمان سره د ثواب په نیت باندې د رمضان المبارک روژه ونیسي نو الله رب العزت د مخکنی ګناهونه ټول الله معاف کوي. ګوره دلته کې زمونږ یو ملګری ډېر ګران چې هغه د جامع مسجد عثمان بوټیال بیشام د هغې امام و خطیب هم دی، ګران رور مفتی عرفان الله حفظه الله ورعاه، د هغه په درس ټیم کې ما حاضري وکړه. نو ګوره هغو دلته کې د الله د کتاب درس دا ورکوي او الله رب العزت پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تاسو کې بهترین سړی هغه دی چې هغه قرآن په خپله زده کوي او بل ته یې ښایي. او وګوره علما کرام په دې کې ډېر محنت کوي، ځان کړی، خاص تر په دې رمضان المبارک میاشت کې. رمضان المبارک میاشت کې یو خدای د سړي روژې خوراک سکاک پې بني او تاسو ته وي چې حلال رزق الله هغه په مونږ باندې حرام کړی و. حکم د الله دی، د الله د حکم نه مونږ ورته رسه کېدلی نه شو. او یو په سړي رزق بني خوراک سکاک نه کوي او بل داسې ټوله ورځې ګنټه 2 ګنټې 4 ګنټې 10 ګنټې د الله د قرآن درس کول دا ډیر مشکل کار دی، دا آسان کار نه دی، دا ډیر مشکل دی. خو دې مشکل وخت کې علماء کرام بس الله توفیق ورکړی، الله دې مزید توفیق ورکړي. مفتی عرفان الله صاحب حفظه الله ورعاه دوی ته چې هغوی د جامع مسجد عثمان د هغې امام هم دی
او خطیب هم دی د هغې سره سره هغو د قرآن کریم درس هم کوي او د هغې سره سره هغو قرآن هم اورئ مخې ته د ډېر ګران کار دی خو دا فرزونه ده د الله چې الله رب العزت په چا باندې وکړي او ډېر بختور خلق هغه دی چې هغه په دې کې شرکت کوي د الله کلام اوري کینی ورته ټیم ورکوي خو دا ډېر کم خلقي چې هغه دې له ټیم ورکوي لکه د هر سړي په دغه باندې قسمت کې الله دا لیکلی نه خو دا ډېر بختور خلقي او ډېر لږ خلقي چې هغو له الله دا توفیق ورکړي هغو د الله د کلام خدمت هم په داسې ګرمي هم شي او بیا د قرآن کریم درس کول د ډېر ګران کار دی نو عزتمندو د دې ټایم کې حاضر شوم ما ته ډېره خوشحالي محسوس شوه چې مفتی صاحب 2-3 غنټې هغه د الله د کلام درس کوي د هغې نه وروستو ماسخوتن کې مخې ته د الله قرآن اوري لکه ځای په ځای باندې موږ لاړ شو ملګري وګورو لکه بره په مسجد ابوبکر کې ورکشاپ جومات کې زمونږ ملګری مفتی اسد علي بشامي حفظه الله ورعاه هغه د قرآن درس کوي دارنګې مولانا سید عالم صاحب هغه د قرآن درس کوي نورو جوماتونو کې د قرآن درسونه کیږي دا د الله ډېر احسان دی او الله رب العزت مزید توفیق موږ له راکړي چې موږ د الله قرآن ته ټیم ورکو او زه په خپله خبره باندې نور اتفاق کوم او د الله په دربار کې دعا کوم چې الله رب العزت موږ له په قرآن باندې او په ایمان باندې استقامت راکړي او الله رب العزت دا دویمه عاشوره دا روانه ده دا د مغفرتونو ورځې دي ځکه اوله عاشوره کې د انسان باندې الله رحمتونه راوړي دویمه عاشوره کې مغفرت ته انسان کیږي نو موږ په دې کې ښه عبادت وکړو چې الله زموږ مغفرت وکړي هغه یوه عاشوره خو زموږ نه لاړه او اخیری عاشوره چې ده نو په هغې کې موږ ډېر سوالونه د الله نه کوو چې الله موږ ته د جهنم د اور نه خلاصۍ راکړي نو دا میاشت د رحمتونو هم ده د مغفرتونو هم ده او دارنګې دا د اور نه د جهنم نه د خلاصي هم ده ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا ای ایمان والو ځان وساتئ ځان او خپل اهل چې دی هغه د اور نه بچ کړئ خپل اهل او خپل ځان اور نه بچ کړئ قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکة غلاظ شداد الله دا داسې اور دی چې الله رب کریم فرمایي چې په دې کې کاڼي او دارنګې انسانان دا دې کې خشاک دی لکه د دې خشاک چې دی انسانان او کاڼي دي او الله رب العزت فرمایي چې په دې باندې ما داسې ملائک مقرر کړي دي چې هغه غصناکي هم دي او د طبیعت نه هم سختي دي علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بل خو یو خدا ده چې هغو د الله د حکم خلاف نه کوي او هغه کار کوي چې الله ورته حکم وکړي نو هغه اور نه د خلاصي ټیم چې نو هغه هم په دقه رمضان المبارک کې الله خلاصوي سړی چې هغه اخري عاشوره د هغې ته د الله موږ ورسوي او زه نور بس کومه او الله رب العزت موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین